ګرانو کتونکو د جومات په کار کې کنجوسي بالکل مه کوئ. دا ویډیو د ملګرو سره شریکه کړئ. کیدای شي ستاسو د لاسه کم صاحب استطاعت ته ورسي. په دې کې چې کم دی ډېر زیات طالبان سبق کوي، د الله د دین زده کړه کوي، نو د دې به تاسو ته هم ډېر غټ اجر میلاویږي. نن راغلی یم د الله کور ته د دنیا او د آخرت د کامیابۍ په ځای کې دا وخت زه ولاړ یم، نو تاسو هم د دنیا او د آخرت کامیابي حاصله کوئ. په معاشره کې داسې قسمه خلک شته دی چې په فضولیاتو، په ډمانو، په اجراګانو به ښې زیاتې پیسې ضایع کوي، خو چې کله خبره د الله د کور راشي نو ډېر زیات افسوس راشي. ولې چې هغه خلک چې کوم دی بیا په رستو کېږي، فضول ځایونو کې به آبادیانې کوي، خو د الله کور چې چېرته آبادېږي که نه نو هلته کې به هغه بیا هېڅ هم نه وي. ښه برېتور، ښه تکړه مټور ځوان به وي، خو د الله د کور دپاره چې کوم دی هغه نه یو داسې سړی جوړ شي چې بیا په شا زورونه وایي او بس په مخ کې هیڅ همت هم نه کوي. قاري صاحب را سره ولاړ دی، ورځو دننه تاسو ته د الله کور هم ښایو. څو ځله پې دلته کې چوپړۍ جوړه کړې وه، دی څو ځله پې توپانونو راوغورځول، او په دې کې واړه د دین د زده کړې ګلونه دي، هغوی ته څومره تکلیفات دي. ورځو دننه قاري صاحب ډېره مننه، وخت هم راکړه. مخکې ورځو لږ قاري صاحب. دا الله د دین او د الله د دغه چې کوم کلام اواز دی دا به تاسو اورئ. یقینا موږ له دلته ودرېدل هم نه دي پکار، خو چونکې ځای داسې دی چې د مسجد اواز چې ته ونډي نو په دې وجه باندې دلته کې رالو. قاري صاحب څنګه حال دی؟ خیر دی؟ قاري صاحب دلته کې د وړو د څومره تکلیفات دي؟ څو واړه دي تاسو سره؟ دلته موږ سره جي 80 پورې کسان مسافر دي. دا مایک لږ نږدې کړئ د واړو دغه 80 پورې کسان موږ سره مسافر دي دلته. ها 80 پورې کسان دي که نه؟ جی. او دلته کې چې تاسو چوپړۍ د کپړو نه جوړه کړې وه موږ لیدلې وه، سیلۍ راوغورځوله، هغه د طوفانونو د درې پرې لاړ نو هغه دواړه جونګړې هغه طوفانونو سره اوچتې شوې. بیا موږ سره طالبانو د سوري ځای نه د باران نه پټېدل، بیا موږ مجبورن دا یو ځای پردي ځای کې مو شروع کړی دی او جوړو موږ. لکه دا هم تاسو جوړ کړی خو غټ طوفان د خدا هم د ټینګې نه دی که نه؟ بس مجبوري وه چې بل څه موږ سره ونه د وجې نه دا موږ جوړ کړو. نو بالکل پښتنو کې ښه غیرتي خلک هم شته دی، د هغوی نه درخواست کوو چې د دې مسجد سره تعاون وکړي او دی ته چې کوم ثواب دی طالبانو ته میلاویږي، د دې چې کوم درس دی کې کوي، کوم علم کوي، کومه زده کړه کوي، د دې به هم تاسو ته اجر الله درکوي. ښه نو ستاسو نمبر کچری؟ نمبر 0318 0318 8164 247 247 0318 8164 247 د دوی د رابطې نمبر دی. کوم وروڼه چې غواړي د دنیا او د آخرت کامیابي حاصله کړي نو د مسجد سره لازمي تعاون وکړئ. دې نه د دین رڼا چې کومه ده خورېږي او دغه واړه طالبان د دین ګلونه چې کوم دی دی علم خورئ. ها تاسو سره چا امداد کړی تر اوسه که نه؟ اوس پر موږ سره چا امداد نه دی کړی. غټ امداد چا نه دی کړی؟ تاسو څه پیغام لرئ؟ موږ دا پیغام ورکوو چې دا د الله د دین د سرګردۍ لپاره دا ځای موږ کار شروع کړی دی، دا زموږ د ټول امت په شریکه باندې دی، دا د دې خلکو په تعاون باندې دا نظام چلیږي. موږ دا اپیل کوو دې خلکو ته، دا واړه بچي سبق وایي، موږ ته ډېر غټ تکلیف دی، باران نه پټېدو دی، زموږ د سوري نشته، موږ دا ځای شروع کړی دی، لینډر ته رسېدلی دی. موږ وایو چېرې موږ سره د لینډر کې تعاون وکړي، دا لینډر موږ له واچولی شي. بالکل. نو ته پکې دا طالبان راوله، که باد وي، باران وي، زول وي، طوفان وي، دی دې ځای کې ناست وي. ولې چې هاخوا دی آبادۍ کړی دی، څو کاله پې تېر شو چا ورسره دومره تعاون ونه کړو چې د هغه چت جوړ شي، نو په دې وجه عارضي دا ځای ورته دی جوړ کړی. جومات دی، جمع پکې کېږي، سبق پکې ویلی کېږي، دغه محراب دی، دغه شانتې دا نور طالبان دي پکې، ډېر زیات طالبان دي او دوی ته ډېر زیات تکلیف دی. که لږ مخکې ځو دلته کې دوی سبق وایي، دوی په عذابولی نه شو. نو د الله کور تاسو ولیدو ډېر زیات ښایسته جوړ کړی دی. د الله کور چې کوم ځای کې هم وي یقینا ښه دې خوا راځئ ها قاري صاحب دا تاسو څومره ټایم کې تعمیر کو؟ دا تقریبا د دې یو میاشت شو چې موږ په دې کې لګیا یو، دا خټې مټې کوو، هلې هم یو کو طالبان جمعه باندې لګیا یي، چوټۍ په ورځ باندې مازدیګر کې موږ دا کار مار کوو، لګیا یو. ګوره دلته کې د 5 شپږو کالو څومره وړوکې نه وړوکې څومره پورې طالب دی تاسو سره په مدرسه کې؟ موږ سره د 20 کالو نه والا
په بره ماشومان مونږ سره شته ها 2 کال پورې ماشومان مونږ سره دي هلته. ګوره دا جمعات تاسو ګورئ دا پکې تلګ راواله د 2 کالو طالب ته چې کله د چوټۍ ټیم میلاو شي چې هغه پکې لوبې وکړي ټوله ورځ سبق ویلی په سر یې دړي نو هغه ته چې د لوبو ټیم میلاو شي هغه لوبې نه کوي د لوبو په ځای هغه راشي دې جومات کې همت کوي دې کې محنت کوي خټې راوړي د خاورې نه دا جومات جوړ کړ نو موږ او تاسو له هم لږ شانتې پکار دي دغه مسجد چې کومه دی د ډېر کلونه وشو په دې لاره موږ تېرېږو را تېرېږو خو چا دومره تعاون ونه کړو په دې دومره دین سره مینه لرونکي خلکو کې چا دې مسجد سره دومره تعاون ونه کړو چې دا تر اوسه پورې لنټر شوی وي او ښه زده کړه پکې وړو کړی وي طالبانو پکې علم زده کړی وي دین یې زده کړی وي نو ډېر زیات ثواب به زموږ او ستاسو شوی